اوس راځو اتم اعتراض ته آیا ملحدین اعتراض کوي چې آیا دا قران کریم د الله طرف راغلی دی موږ په دې کې څلور پنځه دلایل ذکر کړي دي دا غي وضاحت موجود دی عبارت په شابه درځي آیا قران کریم د الله تعالی طرف نه راغلی دی او آیا نبی علیہ السلام د الله تعالی بل سوال دی چې آیا نبی علیہ السلام د الله رسول دی او کنه دی شابه جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا کړې ده نبی علیہ السلام چې دا وکړه خو صغرا شو کنه په دې سره معجزات پیش کړل نو څه شي شو کبرا شو کنه نو نتیجه ته په خپل راوته چې الله تعالی نبی علیہ السلام څه دی دا الله تعالی پیغمبر دی کنه او د قران غونډه کې معجزه او سب موجود ده چې قران کریم د الله طرف راغله اوس د تمام چې دا وایو دینه بعد ملحدین سوال کوي ملحدین وایي چې موږ د قران کریم وته کې سورتونه جوړ کړی دي نو موږ ورته دغه جوابات کوو ان شاء الله تعالی دا عبارت دی هغه نه پس دغه جواب کوو شابه جواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا کړې ده صغرا ده دا دعوا په تواتر ثابت ده دلیل نبوت پیش کړل دا کبرا ده یعنی معجزه ظاهر کړي د مولوی صاحب او قرآن معجزه ټول لوی ظاهر کړي ده او سوچ دعوا د نبوت کړی او دلیل هم پیش کړي نو هغه نبی علیہ السلام د نبوت ثابت شو اس کبرا کومه چې دمه مقدمه ده د دې برکه علامه تفتزانی رحم الله بشر العقائد کې دوه دلیل پیش کړي دي شرح العقائد کې علامه تفتزانی رحمت الله علیه دوه دلیل پیش کړي منصبان الحمدلله ګور موږ د بار اصول د الحاد رد منکو الحمدلله ملحدین چې د علم الکلام زموږ چې قدیم کوم دغه دي اصول او وادي تختی تانه او ته به دې تراولي ته ورته دا مقدمات په جدید انداز پیش کړي څنګه به پیش کړي لکه چې موږ ورته دا لاساتو سوالات او جوابات ورکړي چې ته وایې چې د قران غونډه کې جوړول شي منو هغه ورته به د جدید اصول نه پیش کوو هغه د بار الانتباهات اشرف علي تاج رحمت الله علیه چې کوم اصول ویل دي منصبانو نو دا ضروري دی ورسره اول دلیل شابه سي قران کریم د الله تعالی کلام دی او نبی علیہ السلام نازل شوی دی او تاسو په دې باره کې شوبه وي چې د الله کلام نه بلکې د باوجود دی چې نبی علیہ السلام هم امیو کتا سوای چې ځان یې جوړ کړی نو بیا تاسو د دې بشانی او صورت جوړ کړئ او خای او اندار چې تاسو په بلاغت کمال ته رسیدلی خو د دې باوجود تاسو نشئ جوړولای نو بیا په دې یقین وکړئ چې انساني کلام نه دی بلکې الله تعالی کلام دی او هغه د کوشش باوجود د دې مثال پیش کول عاجز پاتې شو نو په دې طریقه قرآن معجزه کېدل نبی علیہ السلام معجزه پیش کول ثابت شو ایبل سبانو دلته ملحدین سوال کوي سکه ملحدین سوال کوي چې راوي قران کریم وانت که همغه څه دي آیاتونه جوړ کړی دي څه کړی دي آیاتونه لکه مسلمه الکذاب مې آیات جوړ کړو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل وله ضرب وبل وله خرطوم طويل اوس دا آیات پیش کړو نو لکه د دې خو قران کریم وضاحت کړی دی چې وما ادراک ما یوم الدین تا ته سپته د یوم الدین څه دی خپل قران بیا وضاحت هم کړی دی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اته قران کریم کې تا ته وضاحت کړی دا آشنا شي پیش کړی به د وضاحت هم کړی نو د پیل په باره کې ورچا ته پته راځي څه ده لکه سره او خرطوم سره ورته سره نو دې کې د معجز کېدو څه دي موږ ملحدینو ته وایو چې دا اصل قران کریم چیلنج چاته ورکړی دی عربو له ورکړی دی ایرشه یو پنجابی را پاسيږي یا یو پرسیوان را پاسيږي یا یو بل چې به ولا را پاسيږي هغه د پښتو په لغت او په ګرامر او اعتراضات شروع کی موږ د خپل پښتو په لغت نه پويګو د وزیرستان جبه د مروت جبه دی خو دا سخت جبه دي هغه چې وی ټول مجبورات صيغه استعمال موږ هغه میش او موږ ګوره ته سوچو که اوس موږ د پښتو خلک وړو دغه باړې والا مرګري دوړه وای وړو تا وای کوي اوس ته سوچو که موږ دوړه څه ته وایو دوړي موږ دې دغه سره چې جوړو کوي موږ هغه جماعت ته چې لکه دوړي موږ وای اوس ته سوچو کاله ګوره د پښتو لغت درته سره بیا ته کاله زه په خبر خلک کاله څه ته وای سرو زرو ته وای دغه افغانانو د وزیرستان خلک کاله څه ته وای جامو ته وای شابه کالی دینځري دي دا دکړي اوس ته سوچو کا یو د پښتو په ژبه کې دوه لغتونه دي او ته به پاسې کې د عربی او سو اشعار دی ولیکل ته ما ته قران جوړ کو نه قران اصل مسله دا ده چې قران کریم عرب له چیلنج ور کړو عرب سره د فصاحت او د بلاغت د قران کریم په شان یو صورت جوړ کړل شو نو پته ولګی چې قران کریم پوښولې دویم جواب کوم انسان چې د قران کریم د دې به ولګي خیر د زبیدر کوم دا کوي کوم انسان چې د قران کریم مقابله کول غواړي د قران کریم لوستل دي رښتیا ته چې د مذهب رات کې ملشبانو ته چې د مذهب رات کې ته به هغه ځان خبرې کوي نه خبرې او جی دنه موږ له ست سوالونه کوو دا به تاسو لپاره ډیر اهم دي تاسو ته به د مولدین نشي چې ما قرآن جو کو ته به تاسو سوال نو کی जिस इंसान ने कुरान को अव्वल से ताखिर पढ़ा नहीं है वो कैसे कुरान का मुकाबला कर सकता है वो भी इस कलर नहीं जो इंसान कुरान का मुकाबला करना चाहता है मुंगदने वाला 7 सवालात को अव्वल नंबर कुरान में कितने मौजूआत और मज़ामीन ऐसे है हाँ चिदाए आदो तकरार से भी
ما ته بیان کا کنه ډېر داسې آیاتونه دي داسې تکرار پکې موجود دي او مضامین ته پته ده تر راځي د قران مقابله دې شروع کړي د ځان دغه جوړ کې دویم نمبر معاشرے کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے د معاشرے د تمدن د پاره د انسانانو د اخلاق د پاره د انسانانو د فلاح د انسان د فلاح د کامیابی د پاره د دنیا او د آخرت د قرآن تعلیمات ته پته شته اسی لګي د قرآن مقابله شروع کړه سلورم ڈریم نمبر کائنات کے مقصد کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے تو قرآن اگر د کائنات سے مقصد شتو کنشتا د کائنات سے مقصد شتو کنشتا د قرآن کریم تعلیمات سری کته چرته د قرآن مقصدو باندې د کائنات مبارکه ته ایمان راوړي ته پاسي کې په قرآن باندې درازات کې سلورم نمبر آخرت کی زندگی کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے د انسان مجبور بھی او دا د آخرت دغه نه نظام د عدل نه وي د سره ظلم وکړو دا د آخرت پر د موږ د پاره څه ده یقینا درته کدا نه د غریبانو سره غټ ظلم دی دا شکر دی چې د آخرت موجود ده دغه شانته کې د فلکیاتو متعلق قرآن کریم تعلیمات څه دي ډاکټر مورس بوکای واقع الله معلومه ده چې په آخرت کې ایمان راوړي چې الحمدلله نو ګور قرآن کریم داسې تعلیمات شپږم نمبر قرآن خپل تعارف د دنیا متعلق څنګه پیش کړي دنیا د خپل ځان څنګه پیش کړی دی قرآن کریم تا ته پته شته چې قرآن کریم څنګه دا سه معجز کتاب ته چې اوسه په ټول عرب داغه نشي شدي عجز دې راوړل دا شانته کې ووم نمبر قرآن کریم د مختلفو ادیانو په اړه کې دا غوي د ترقۍ په اړه کې او دا غوي د هلاکت په اړه کې منظر لري تا ته پته شته ترازی د قرآن مقابله کې اتم نمبر زتا هو ته پښتوني یا ته د اردو ژبې خاوندې آیا د عربي ژبې ماهرین د عربي ژبې د لغاتو ماهرینو کله دا وکړي چې د قرآن غونډه کې قرآن جوړول شي ته بیا پاسې کې ته په کار خدای دې دا عجبي نهم نمبر دا څو مشو اتم نمبر دا شو نهم نمبر دا مستشرقین په اسلام باندې مختلف قسم اعتراضات کړي لکه ګول ظاهر شو ویل مور شو د نبی له سلام په شان اقدس کې به ادبي کتابونه لیکلي آیا دوی دا وکړي چې ما قرآن غوته کې کتاب جوړ کړی نو چې د مستشرقین چې هغه کفار ته رسیدلي دي هغه قرآن په اړه کې د احادیث په اړه کې د فقه په اړه کې د تاریخ په اړه کې مکمل ځا خبر کړي څنګه چې موږ مسلمانان خبر یو هغه اوس پورې عجز دي ته پاسې کې اوس ته ټول اعتراضات دا غره پټ کې هغه شپ څنګه خاموش نه دي پوښوري نو چې مستشرقین سره د مطالعه نه باوجود د قرآن نه عاجز شو دراوړل د آیات نه نو ته څنګه پاسې کې دا وکي لسم نمبر قرآن کریم چې کوم اصول بیان کړی دي دا ته پته شته نه نشته درته پته بیا د فصاحت او د بلاغت په اړه کې قرآن کریم لږ وجه ذکر کړی دي مولوی صاحب اوس ما خپل سبق پاتې کیږي چې دا به مکمل ذکر کړی نو الحمدلله قرآن کریم مونږ کې کتاب سو نشي جوړول تاسو خواري کوي مولوی صاحب نو تاسو راجمه کول کوي مولوی صاحب نو اول وضاحت تاسو شو اول وضاحت دا وشو چې قرآن کریم په شاته کې سو کو کلام نشي جوړولې مولوی صاحب او کوڅو کې جوړې دا شل اعتراضات موږ دې کړې دي دا پته کوي بیا دلیل علامه تفتزانی رحمت الله علیه څخه پیش کړی دی شابه زر زر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صدې شوی داسې امور خارق لعادت کوم قدر مشترک دی عادت کوم قدر چې مشترک دی حد تواتر ته رسیدلی دي اگر چې د دې تفاصیل جزئی واقعاتو سره په خبره احاد په خبره احاد سره موږ ته رسیدلی دي خو دا څه دی دا په حد تواتر سره رسیدلی نو دې معنی عمل کول او عقیده ګرځول دا لازم دی مولوی صاحب نو شابه سیمه برکانو دا ونه نبی علیہ السلام ته سلام کول او دا سارو شکایت کول دا غیر کو دینه او بجای نبی علیہ السلام د کوته مبارک نو برابطل مولوی صاحب نو کله دا باندې سوالو کی چې دا خبره واحد نو ته ورته وی چې دا حد تواتر ته رسیدلی دی مولوی صاحب نو او په سونو خلک دا غنه سره کېدل او غیر به دا جزئی واقعات د خبر احاد په درجه کې دي مگر قدر مګوي د تدریب راوي کې تاسو دا ویل چې کله خبره واحد تاسو تلقي د امت قبول شي به شي حاصل شي به شي او بیا عقیده ثابتېږي مولوی صاحب شابه سیمه دوی حد تواتر ته رسیدلي دي لکه شجاعت د علي رضی الله عنه او سخاوت د حضرت طيب په واقعاتو کې یو واقعه خبره واحد دی مگر هر یو واقعه دلیل شجاعت او دلیل سخاوت کې د حد تواتر ته رسیدلي بعض اهل بصیرت د نبی رسول الله د نبوت په دوه طریقو سره ثابت کړی دی مولوی صاحب استدلال اولنۍ طریقه امام غزالی رحم الله پیش کړی دا او دویمه طریقه امام رازی رحم الله امام غزالی رحمت الله علیه هم یو طریقه پیش کړی دا استدلال پیش کړی امام رازی رحمت الله علیه هم پیش کړی شابه زر زر وایا اولنۍ استدلال کوم چې امام غزالی رحم الله پیش کړی دی حاصل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حالات کوم چې په تواتر سره ثابت دي د نبوت مخکې د نبوت نه پس تبلیغ او تبلیغ په پوره کېدو نه پس د کریم صلی الله علیه وسلم حالات د نبوت نه مخکې دا چې د مکی کفار او صادق الامین لقب سره رابللو همدارنګه د خوش اخلاقی د بت پرستۍ نه ځان ساتل او د جاهلیت او سمات خلاف کول او په غار حرا کې د الله تعالی عبادت کول وغیرہ د دعوت په سلسله کې لولي
جابر د بادشاهانو ته دعوت ورکوي او د مسلمانانو د قلت باوجود د سره څه خوف نه و د فتح مکې یو په مقره کافرانو د ډلو په شکل کې په اسلام کې داخلېدل او تمام عرب د رسول الله سلام متي کېدل او د اطرافو د بادشاهانو نه هدایا او غیر راتلل لیکن د دې باوجود به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزۍ او شفقت او قناعت کې یو ذره په نبی علیہ السلام ته الله رب العزت سونه عزت ورکو سونه مقام ورکو دې باوجود هم سو هغه عاجزي پکې موجود ده په زبانو کله دنیا لپاره سړی کار کوي اکثر به شي به مولوی صاحبانو هغه بدل شي دین علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق حسنه دي داسې دي لکه چې په دې فرمان اعلان کې ذکر شوی دي وانک لعلى خلق عظیم باوجود د دې چې د مکې د کافرانو د سره سخت دښمنی و خو بیا یې هم په دې کې داسې عیب او نه منلو چې بوته ورته ونیول شي او او د تن سسیس پکې پیدا کړل شي شابه کله چې دا حال له عقل یقین کوي چې دومره لوی کمالات د نبی عليه السلام نه علاوه بل ځای کې نشي جمع کېدای او بل ځای کې د جمع کېدل محال دي همدارنګه عقل دې خبرې په محال کېدو هم یقین کوي چې الله تعالی ټول کمالات په یو کس کې جمع کوي چې هغه چې هغه ته معلومه چې د رسالت دعوه وکول سره به هغه پوره د روح تړي او بیا ورته الله تعالی د ښکار مهلت ورکوي او بیا د دین لپاره په تمامو دینونو غالب کوي او د دشمنانو په خلاف د مدد کوي او د دماغ نفس د اثر د قیامت پورې ژوند ساتي نو داسې سيزونو اعتماد پیغمبر نه علاوه بل څه کې نشي کېدای لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبو ثابت او ظاهر دی توضیح العقائد به ورپسې وګورئ مولوی صاحبانو دوی استدلال امام رازی رحمت الله علیه کړي شابه امام رازی رحمه الله نه مقوله حاصل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عظیم منصب یعنی رسالت دعوا کړی او دا یې داسې خلکو په میسې کړی و چې سره چې کتاب غیر نه او هغه ته شریعت تعلیم ورکړو او ډېر خلک په علمي او عملي کمالاتو کامل کړل او دنیاي په ایمان او عمل صالح خاصه کړه او د مکارم اخلاق یعنی حیا سخاوت صله رحمی اکرام زوی به د بلمه اکرام کول مولوی صاحبانو وغیرہ تکمیل وکړو تر دې چې په ډېره لږه موده کې په تمام عالم کې انقلاب قائم کړو داسې انقلاب یې قائم کړو چې د نظر پیش کول نه دنیا عاجزه ده په دې سره نور عقلي جوابات هم شته او دا دې چې ټوله دنیا د دې گواہی ورکوي چې قران کریم د الله کتاب دی او نبی علیہ السلام باندې نازل شوی دی د دوه کسانو گواہی څه کوي چې قبل کله چې قران کریم نازل دونو صحابه کرامو بدلی دو د وحی ټول انداز د نبی علیہ السلام مبارک باندې بچي وحی رااله نو ګل هغه منته د حد تواتر سره رسیدلې د پولیس په دغه شان کې نقلي دلایل په موجود دي ان انزلناه فی ليله القدر او دغه شان کې تنزيل من رب العالمین دغه شان کې نور هم غن جوابات دي چې قران کریم د الله تعالی کتاب دی او د الله د طرفه نازل شوی دی او دغه شان کې سورۃ النساء آیات نمبر 5 کې الله رب العزت فرمایي افلا يتدبرون القرآن آیا د قرآن کې سوچ او فکر نه کوي کچره ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو دا بسوي په دې کې بدوي اختلاف به مونډله نو دا قران کریم الحمدلله دا چې معجز کتاب دی چې دا چې ټول عالم د تنسن شي کولای مسبانو د عاجز دي موږ دا سو وضاحت کړو قران کریم د خپل ځان په اړه کې کوم وضاحت کړی دی هغه یو لسته وجه پاتې هغه ذکر کوم قران کریم اوریدو د قران کریم دا اوریدل چې دی دا کافر کوي که مسلمان کوي د سترګونه بوخ کیږي دا ملحدین دی قران مورید عبد الباسط چې ګوره د سترګونه بوخ کیږي او دا د قران معجزه ده په بل کتاب کې دا شته دا ګوره دا عقلي مثالونه به تاسو د خلکو ته بیانوي ډېر نمبر قران کریم تلاوت چې کله کې د سر د حیمانو یقینا درته موږ الحمدلله چې کله تلاوت کوو زړه مور سره سکیږي چې کله په ترجمه او په دغه سره ګوره او یا ته اورا ته تلاوت او به د ترجمه ولا ورستا ور سره زړه باندې سکیږي د زړه کې هغه انسان ایمان زیاتیږي که زړه کې سختی وي ته قرآن آیتونه او زړه به ور سره نرم شي قرآن کریم وضاحت کرتا ہے کہ اس کے حقیقی فائدہ اٹھانے والے کون ہے قرآن کریم وضاحت کړي چې در په حقیقی فائدہ څوک چتوي قرآن کریم وضاحت کوي چې دا په کومه ژبه کې نازل شوی دی او قرآن کریم وضاحت کړي چې دا د قرآن هغه معجزات دي چې قرآن کریم نازل شوی دی چا نه لیکل ځان سره چا نه د دنیا کې لیکل ته چا په واسطه نازل شوی دی قرآن کریم وضاحت کوي چې د حفاظت په څونه طریقو سره شوی دی د قرآن کریم د پر الله رب العزت ورته ہے فصاحت او بلاغت محفوظ ساتلې ده سر په نحو محفوظ ساتلې ده د اسماء الرجال ډېر محفوظ ساتلې ده احادیث محفوظ ساتلې ده صحابه کرام ژوند محفوظ ساتلې د ټول مفسرینو ورته لږه په مختصر وضاحت کې راجمه کوم یعنی دا مکمل په دمر پیریډ اصل دي چې د قران د حفاظت معنی دا شاته کې د ټول مفسرینو ژوند محفوظ ساتلې ده د قران کریم د برکت په عربي ژبه محفوظ ساتلې ده قران کریم د برکت اسماء الرجال ټول محفوظ دي تابعین ټول ډیټا مکسر محفوظ ده نو دونه برکتی کتاب ته چې د لپاره د لکونو خلکو ژوند محفوظ ساتلې ده او به ته په قران کریم کې پاسېږي
د قران کریم د حفاظت په مختلفو طریقو سره. موږ بل سوال کوو د ملحدونه، آیا کوم ملحد یا کم یو داسې فلسفی داسې روحانی کتاب लिखे थे क्या किसी मुल्हिद ने ऐसी रूहानी व कल्बी इनकलाब पैदा कर देने वाले किताब लिखी है जिसके अंदर दुनिया और आखिरत और माजी और हाल और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम हालात के मुतालिक पेशन गोई मौजूद हो. क़यामत पूरी जो सूरह वाक़ियात राजी साइंस चनन सूरह इजाज़त के कुरान मख के वजाहत करे मौजूद है कने दे आया दुई बदा से किताब बोली के दुई को चौरे नजर पेश की बल्ला से आपल नजर वला बातें लगी دغه چانته کې د فلکیاتو متعلق قران کریم چې څونه وضاحت کړي ټول 100% صحیح دي. ډاکټر مورس بوکای چې په کتاب لیکو ساينس بایبل او قران چې هغه به ایمان راوړلو. دغه چانته کې لسم نمبر قران کریم وضاحت کوي کچره په دغه اختلاف موجود وي کچره دا الله تعالی نه علاوه بل چا نازل کړي په دغه ډېر زیات اختلاف وي دا د کې یو اختلاف نه موجود کې د دې خبره دلیل دی چې قران کریم معجز کتاب دی داسي څوک نشي پیش کوله. نو دا اعتراض وشو. سبب کم سبب شوب نمبر اعتراضات وایو 9 نمبر د قران کریم بعض آیاتونه منسوخ شوي دي نو دې باندې ان شاء الله سبب وضاحت کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.